والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. زمان محترمو معززو من ملوم او بالاستيبا الناس تمام مشرانو او دي انجيو مشرانو صدر جنرال سيكري او دي علاقه او پیښور کم جنرال سیکرټری عزت خان صاحب دولتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو زمان مقصد او غرض هغه بیکاره او عبث نه و، بلکې الله رب العالمین موږ چې دنیا کې پیدا کړیو نو هغه مقصد لپاره الله رب العالمین موږ د دنیا ته رالیږلي یو چې ټولو کې اول هغه د الله رب العالمین عبادت دی، د الله رب العالمین بندګي ده. چې کله الله رب العالمین بندګي انسان کوي نو ورسره په دې دنیا کې وخت تېروي. د دنیا کې وخت تېرولو سره د انسان سره واده هم کېږي او هغې نه بیا بچي پیدا کېږي. نو دغه بچي چې دغه کېږي نو د دې تربیت او د دې پالنه دا په دې مور پلار باندې دا د هغو ذمواري ده. لکه زما محترمو کوم انسان چې د خپل بچو تربیت نه کوي رب العالمین د هغې نه به دا تپوس کوي. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. هر یو انسان مشر دی د خپل د کور او د خپل د خاندان او د هغې نه بعد د هغې د رعیه په باره کې تپوس کېږي. د انسان رعیه څوک ده؟ هغه د هغې والد اولاد دي، د هغې ښځه ده، د هغې بچي دي چې هغو په سمه لار باندې روان وي. الله رب العالمین په هغې باندې خوشحالېږي. لکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو کې اولنۍ خبره د اولاد د تربیت لپاره هغه دا ښودلې ده چې تاسو یې په مانځه باندې ولګوئ. ځکه فرمایي چې کله ماشوم د 7 کالو شي نو هغې ته د لمونځ طریقه وښایئ چې لمونځ خلک څنګه کوي. بچیان د لمونځ طرف ته ترغیب کوي، لمونځ طرف ته راوغواړئ. او چې کله د 10 کالو شي نو بیا ورله ګزار په لمونځ باندې ورکوي چې یاره ته لمونځ ولې نه ادا کوې. نو چې کله انسان دیني معاشرې طرف ته راشي، دین طرف ته راشي او هغه اولاد خپل هم د دین طرف ته راغب کړي نو بیا دا معاشره هم ښه کېږي، د هغې اولاد هم ښه برابرېږي. لکه زما محترمو زموږ دلته خوا کې مدرسه ده، مدرسې ته یو زنانه راغلې وه او دا یې وویلې چې یاره زما بچي دي، ما پې ډبل ایم ای کړې ده او ما پې اعلی تعلیم کړی دی، خو زما خدمت نه کوي، زما خیال نه ساتي. چې کوم وخت یې واده یې نه و کړی په هغه وخت کې زه د محترم وم، ما سره به خیال هم ساتلو، زما هره خبره به یې منله. خو چې کله اوس واده وشو نو زما نه خیال ساتي نه ما ته ګوري. نو زموږ والد محترم ورته وویلې چې یاره تا پې تعلیم کړی دی که نه؟ هغه ویل او تعلیم مې پې کړی. ورته یې وویل چې کوم تعلیم دې پې کړی؟ هغه ورته ویل ډبل ایم ای کړې ده. نو ورته یې وفرمایل چې ګوره دې ډبل ایم ای باندې د مور د پلار او د اولاد تربیت او د مور د پلار خیال ساتل نه کېږي. دغه هغو دا شی دوی ته نه ښایي، بلکې هغه د دنیا د زندګۍ د تېرولو په دنیا کې په معاشره کې چې خلک څنګه ژوند تېروي هغه شی ښایي. اما حدیث او قرآن او علوم شرعیه هغه د مور و پلار ادب، د اولاد تربیت او د اولاد خیال ساتل دا انسان ته ښایي. لکه الله رب العالمین فرمایي چې بچیه ټولو کې اولنی حق په تا باندې د مور و پلار دی چې وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. مور پلار چې کله د خپل بچي ته شرعي تعلیم ورکړی وي نو د هغې شرعي تعلیم په وجه باندې دا بچی سبا چې کله دا مور پلار کمزوري شي، دا مور پلار بوډاګان شي نو بیا د هغې مور پلار خیال ساتي. راځو دې خبرې طرف ته زما محترمو چې کوم پروګرام منعقد شوی دی هغه دا دی چې د جنسي تشدد د هغې نه خلاصې، د هغې روکتام هغه به څنګه کوو؟ هغه دا دی زما محترمو لکه ما چې کوم آیات ستاسو په حضور کې ولوستو الله رب العالمین په هغې کې فرمایي
چې ولذان یأتیانها منکم فآذوهما بالکان چې کله خپل منځ کې جنسي تشدد جنسیت وکړي نو دا دواړه چې کله یې واده نه کړي نو هغه بیا څه وکړي فآذوهما هغې ته زورونه ورکوي هغه ووهئ هغه ورټئ فإن تابا وأصلحا که څه د هغې کار نه توبه وایستله او ځان یې برابر کړو فأعرضوا عنهما نو بیا د هغې نه ځان لرې کوئ ځکه ورپسې کېږئ مه چې کله ورپسې شئ هغه نور هم په زړه کې چې کوم دی نفرت پیدا کوي هغه نور هم په زړه کې تا سره بغض او کینه ساتي چې یاره دې کې څه مسله شته دی ځکه دا ما منې کوي او چې کله کوم انسان واده کړی وي او د واده نه بعد بیا دا جنسي تعلقات ساتي نو بیا الله رب العالمین موږ ته د هغې سزا هم ښودلې ده لکه د هغې سزا څه شی دی لوط علیه السلام چې کله هغه ته ملائک رالل نو د هغې قوم دغه جنسي تعلق په ساتلو او هغه ورته وفرمایل چې ای زما قومه هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي دا ستا زما دا لوڼه چې کوم دي ځکه انبیا دا د امت پلاران دي نو ورته وایي دا زما لوڼه چې کوم دي دا ستاسو لپاره الله رب العالمین غوره کړي دي او دا جنسي تعلقات تاسو ختم کړئ او زما دا مېلمانه چې کوم دي دا مه شرموئ نو هغو دا خبره ونه منله او په دې باندې تعلق یې ساتلو تر دې پورې چې الله رب العالمین څه وفرمایل چې په هغې باندې د کاڼو عذابونه یې وورول فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم الله رب العالمین په داسې خلکو باندې چې دا جنسي تعلق کوي او د هغې نه ځان نه منع کوي او د هغې نه منع کېږي نو الله رب العالمین په داسې خلکو